سلګي ملي ونشوي او اهنا لي شو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو، تاسو سره ما د فطرانی یعنی د سرسایي هغه مسایل روان کړیو، نو داغه یو حصہ خو می تاسو سره شریک کړی و. نن مې ان شاء الله داغه دویمه حصہ داسې ورپسې بیا درمه حصہ. نو نن مسایل د فطرانی د سرسایي متعلق داري چې آیا یو سړی فطرانه ورکي یا سرسایه ورکي، هغه به د کم ملک اعتبار سره ورکي. نو د باره کې فقهاو لیکلي دي چې کوم یو سړی په کم ځای کې اوسېږي، په کم ځای کې شپه ورځ پی اوړي، د هغه ځای ملک د هغه ځای علاقې مطابق به سرسایه ورکي. څوک پاکستان کې اوسېږي، د پاکستان د کرنسۍ مطابق به پیسې ورکي. څوک سعودي عرب کې اوسېږي، څوک دوبۍ کې اوسېږي، نو هغه به د هغه ملک سرسایه الته به سرسایه ریټ معلوم کی، د هغه ملک مطابق به هغه سرسایه وباسي. دا رنګ هغه سړی او داغه چې کومه خزه او بچي چې کوم دي نابالغه، داغه بچي او خزه داغه ټول سرسایه به هغه سړی داغه سعودي عرب د پیسو مطابق ورکي، یا چې د هر ملک کې اوسېږي داغه ملک مطابق به هغه سرسایه ورکي. بل خبره ده محترمو، د سرسایي مقدار چې کم دی درې څلور قسمه دی، خو په هغې کې چې مونږ عام طور سره کم استعمالو هغه چې د غنمو اعتبار سره دی. نو د غنمو چې کم دی په کم 2 سیره دا د غنمو هغه مقدار دی. نو په کم 2 سیره غنم څوک ورکي دا هم جایز ده. د په کم 2 سیره غنمو څوک داغي قیمت ورکي، نو دا هم ټیک تا کدی دی قیمت د دې پیسو په ځای باندې چې کوم یو سړی بل چاله کپڑے اخلي یا قیمتي شي اخلي، مثلا غړې اخلي یا مثلا چپړې پیزار ولا اخلي، نو دا مولا هم اخستل شي، یا ولا مثلا غاډه ماډه اخلي ارس په سرسایه کې اخستل شي. خو یو خبریات ساتي د سرسایي په پیسو باندې ګوره د خوراک سکاک سامان نشي اخستل، ځکه د خوراک سکاک سامان دا جدا حکم لري. نو دا هغه بل خبره. بل دریمه خبره مشهوره ده چې آیا یو سړی باندې د چا قرض وي، نو دا سړی چې کوم هغه قرضداري ته هغه قرض د سرسایي په پیسو کې حسابول شي که نشي حسابول. نو د باره کې علماء دا خبر لیکلي ده که هغه زکات وي یا که مثلا د سرسایه فطرانه وي، دا قرضداري له په قرض کې نشي حسابول. مثلا چې ورته زما پتا باندې قرض دی، بس هغه قرض په سرسایه کې حساب کا یا زکات کې دا نه حسابي کی، بلکې د دې طریقې کار بدای چې تبه نقد پیسې اغله ورکې په لاس کې چې دا ولا دا سرسایه دا یا زکات دا قبض کا، چې هغه څنګه قبض کی قبضه پیو کی واپس ورته مال خپل قرض را کته دا قرض واخلا. نو یا دغه رنګ هغه قرضداري ته وایا چې تاسو سره کمی پیسې دي، دا مال راکه په قرض کې واپس چې څنګه تعالی درکې، نو ته دا پیسې واپس ورکه په سرسایه کې. خدا سي ډایرکټ چې کم دی مثلا هغه باندې ستا قرض یو ته ورته رنګو کې ورته چل کا بس هغه قرض ما سرسایه کې در بخله، دا سي سرسایه ګوره نه ادا کیږي، دا خبره یاد ساتئ. بل خبره دا سرسایه چې کومه فطرانه دا یو کس لا مثلا دا ټوله فطرانه ورکول شي کنه، دا سرسایه چې ستاره کور کوم جوړیږي یا فطرانه دا ډیرو غریبانو له هم ورکول شي. نو وګوره که چرته لګي پیسې خو یو غریب له ورکا 2-3 روپۍ داغه په کار وشي، او کډيري جوړیږي مثلا د چا کور غټ ډیرو خلکو سرسایه ورکي، نو بیا چې کم دي 2-3 غریبانو له هم ورکول شي. مطلب دا یو غریب له هم سرسایه ورکول شي او ډیرو غریبانو له هم دا سرسایه ته ورکول شي. دا د سرسایه متعلق یو څو مسایل د در سره وړاندې کړل. اوس د دې نه پس په بل ویډیو کې ان شاء الله سرسایه چاله ورکول کیږي دا غي به تاسو سره ویډیو جوړوم. نو به هر حال تاسو خدمت کې دا گزارش ته چې دا ویډیو په خپل هم اوري او د نورو ملګرو سره هم شریکوي، الله تعالی به تاسو له هم ثواب درکړي، موږ له هم ثواب راکړي، ځکه دا د دین خدمت ته د دین غي اشاعت ته په سوشل میډیا باندې هر قسم حالات خلک شیر کوي، نو چې تاسو د دین خبره شیر کوي نو دا غوسه بده خبره نه ده. الله تعالی دې موږ تاسو لپاره باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.